ټیک د چې ساده باده شډل بډل یم با جوړی خو مینه پیژنم. ملګرو نن زمونږ سره د دې غزل لیکونکی نوموړی شاعر د پښتو په ادب کې د باجوړ په سطح باندې انتهایی ډېر زیات په درنه سطح باندې یادېږي. محمد خان باجوړی صاحب نن زمونږ سره اتفاقا د دې ملاقات وشو، نو چونکې ما غوښتل چې زه د دوی ملاقات تاسو سره وکړم او اتفاقا نن میلاو شوي، نو راځئ د دې نه به څه غزلې څه شعرونه واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه شهسوار صاحب چې تاسو ما د دونه وخت راکړ، ما پسې دونه تکلیف هم وکړو او زما خواله رالئ، ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مهرباني. شکریه جی. او دا راته ووایه چې ستاسو دا کوم شعر چې ما ډالۍ کو د مینوالو ته، نو دا شعر ستاسو انتهایی ډېر زیات مشهور دی، نو د دې اصلي وجه هم تاسو یې وایي او په معاشره کې چې دا کوم ستاسو شعر خلکو ډېر زیات خوښ کړی دی، نو د دې غزل که راته تاسو شریک کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ، نو انتهایی ډېر زیات په مینه او په خلوص سره پوره غزل. پوره غزل. یا یم لیونی خو مینه پیژنم، یا یم لیونی خو مینه پیژنم، یا یم روغ سړی خو مینه پیژنم، نه مې پسرلی کله لیدلی دی، نه مازدیګری خو مینه پیژنم، ښکلې به د چا خوښ نه وي یخلکه، ښکلې به د چا خوښ نه وي یخلکه، غواړي مې زړګی خو مینه پیژنم، او پویه یم په سر د مینې خپل پردی، پویه یم په سر د مینې خپل پردی، پویه یم په سر د مینې خپل پردی، شوره نه پردی خو مینه پیژنم، او ټیک ده چې ساده باده شډل بډل، ټیک ده چې ساده باده شډل بډل، یمه باجوړی خو مینه پیژنم، یمه باجوړی خو مینه پیژنم. حد غزل دی ملګرو. نور شعرونه به مورو د زمونږ دا کوم ملګری چې زمونږ سره ناست دی، انتهایی ډېر زیات ملګري به هغوی پیژنیم خامخا، ولې چې دی د پښتو په ادب کې د باجوړ په سطح باندې ډېر غټ نوم پیدا کړی دی. نور به هم شعرونه یا غزلې د دی نه موږ ریکارډ کوو. نو باجوړی صاحب موږ سره به نور کوم غزل ستاسو خوښ غزل چې ستاسو ښکلي یا د بل چا بس دا یو ملګري تاسو ملګري فرمایش دی، د هغه نه وړاندې یو دوه شعرونه دي چې دا نه منم چې به پسه د مینې مخ واړوي، دا نه منم چې به پسه د مینې مخ واړوي، زما د لار زما د مینې یاران داسې نه دي، او لکه رقیب ځکه خو هس کې سترګې زم ګرځم په جانان باندې مې، ځکه خو هس کې سترګې ګرځم په جانان باندې مې، ځکه خو هس کې سترګې ګرځم په جانان باندې مې، لکه چې زه یم مین رقیبان داسې نه دي، داسې نه دي. جی بالکل مننه. دا یو غزل دی. ګل دی که لمبې دي خو بس مینه ده، ګل دی که لمبې دي خو بس مینه ده، ګل دی که لمبې دي خو بس مینه ده، هر څه چې پکې دي خو بس مینه ده، او ستا د خولې ښیرې راپسې شوي دي، ستا د خولې ښیرې راپسې شوي دي، ستا د خولې ښیرې راپسې شوي دي، خیر که راپسې دي خو بس مینه ده، او چل د هېرېدو دې راله نه راځي، چل د هېرېدو یې راله نه راځي، چل د هېرېدو دې راله نه راځي، هېرې دې وعدې دي خو بس مینه ده، او زړونه په سینو کې راته نه پرېږدي، زړونه په سینو کې راته نه پرېږدي، زړونه په سینو کې راته نه پرېږدي، داسې معشوقې دي خو بس مینه ده، او هر څه یې په ما باندې راواړول، هر څه یې په ما باندې راواړول، په ما باندې راواړول، هر څه کړي دي خو بس مینه ده، او شوی د دنیا تخلیق په مینه دی، شوی د دنیا تخلیق په مینه دی، شوی د دنیا تخلیق په مینه دی، ورځې او که شپې دي خو بس مینه ده، او شک محمد خانه پتا نه کوم، شک محمد خانه پتا نه کوم، شک محمد خانه پتا نه کوم، مینه دي مصري دي خو بس مینه ده، بس مینه ده. ډېر حد غزل تاسو واورئ د ملګرو، او نور به هم د دی نه اورو موږ، او د دی په کتاب ما په خپله باندې سټډي کړی دی، انتهایی ډېر زیاته خوږې غزلې په هغې کې لیکلی شوي دي، او ملګرو د هغې د کتاب نوم دی خو مینه پیژنم. نو ډېر زیات مشهور کتاب دی، او دغه کتاب نه د حوالې سره چې کومې غزلې تاسو واورېدلې، نو مزید هم اورو د دی په خپل ژبه باندې چې دی کوم څه لیکلي دي. نو نور به بل کوم غزل به را شریکوئ؟ بل غزل به سره شریک کوم چې د هغه نه وړاندې دوه شعرونه دي.
د زرو دور دی په مینه تړون چرته کې دی د زرو دور دی په مینه تړون چرته کې دی زرو دور دی په مینه تړون چرته کې دی مینه ژوندون دی اوس مین په ژوندون چرته کې دی او تش په پښتو ویلو به هېڅکله پښتون نشي څوک تش په پښتو ویلو به هېڅکله پښتون نشي څوک یم په لټون یې چې په ننګ مري یم په لټون یې چې په ننګ مري پښتون چرته کې دی او دا بل غزل دی زما اشنا چې د نظره دې تیر کړی یمه زما اشنا چې د نظره دې تیر کړی یمه چې په ناشوی درنه یم بیا دې هیر کړی یمه او ذهن مې هم پکې کار نه کوي حیران غوندې یم ذهن مې هم پکې کار نه کوي حیران غوندې یم ذهن مې هم پکې کار نه کوي حیران غوندې یم د وخت حالاتو زه څه داسې راګیر کړی یمه او راله د ځان د خلاصولو ته څه چل نه راځي راله د ځان د خلاصولو ترې څه چل راله د ځان د خلاصولو ته څه چل نه راځي مینې مې سم د هر انسان نه چاپېر کړی یم او چې اوس مې نشي ازمولی نو زه څه وکړمه چې اوس مې نشي هضمولی نو زه څه وکړمه چې اوس مې نشي ازمولی نو زه څه وکړمه ولې دې دومره ډېر خوړم چې دې ډېر کړی یم او بغیر د مینې راله بل ټکی خوند نه راکوي بغیر د مینې راله بل ټکی خوند نه راکوي بغیر د مینې راله بل ټکی خوند نه راکوي مینې مې زه محمد خان په دې څیر کړی یم